کتونکو دا بلډینګ چې تاسو ته ښکاري دا نامکمله دی، پیسې یوړې، د دې تعمیر پوره نه دی شوی، پوړی نشته، ټینکی هسې پرته ده، بور نشته، بجلی نشته، نو پیسې په څه وړي دي؟ نو ښار کې ډېر زیات کارونه داسې کېږي دا چې څنګه دا بلډینګ دی او دا ډیم دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تفهیم یم زیم شاجي. مونږ دلته ګلډیری ډیم کې ولاړ یو، راغلي وو. د دې مونږ ډېر زیات صفت اورېدلی دی، د دې باره کې مونږ اورېدلي دي. صفت دا چې یو ډېر لوی خطیر اماونټ او ډېره غټه پیسه په دې باندې لګېدلې ده. یو پرفضا مقام هم دی، ډېر ښایسته مقام دی، او مونږ وی مونږ به خپل فالوور سره او خپلو مینوالو سره دا شیر کو. یو ډېر ښه ځای دی، شیر کوي، ډېر ښه ډېرې غټې پیسې لګېدلې دي. خو د دې چې اوورال مونږ جایزه وایسته نو ټول کار ناقص شوی دی. دا کمرې دلته جوړې دي او دلته یو رسټ هاوس غوندې جوړ دی، دا دفترې دي، څه شی دی، فټینګ شته، پایپونه لګېدلي دي او د بجلۍ هغه بټنې مټنې لګېدلي، تارونه هم دلته کې لاینونه هم شته، خو دلته د بجلۍ انتظام نشته، بجلی ورته نه ده ورکړې. هغه طرف ته کاڼي لګېدلي دي، سیمټ خو پکې اډوشته نه چې نوک پرې راکاږي غورځېږي، دا کاڼي د دې غر نه راوړی دی. دواړو طرفو ته چې کم د دې هغه ډانګې ورته ویلی شو او سایډ وال ورته ویلی شو، هغه پکارو نشته. صرف په دې خوړ کې منځ کې یو ډېر لوی بند والی شوی دی، په هغې بند باندې لایټونه لګېدلي دي. دې طرف ته کمرې جوړې شوې، سپلوی ده، دا سپلوی تاسو ته ښکاري چې یو طرف ته او بل طرف ته هغه د غره کاڼي پکې اوس راوغورځېدل او یو زما اندازه دا ده چې دا 2 کاله پس 3 کاله پس به هم د دې غر دا ګند دا کاڼي دا شګه دا دې ته راغورځېدلي او دا به بند شوی. نو په کار دا دی چې دا مشران د دې باره کې تپوس وکړي. مونږ به شاجي دنه معلومات کوو، تپوس به کوو چې د دې ویزټ وکړو، د ده څه رد عمل دی او څه اظهار خیال به دی کوي. یاره حافظ صاحب، مونږ خو داسې اورېدلي چې ګلډیری یو ډېره ښکلې علاقه ده او ډېره مزېداره علاقه ده او هلته به ډیم جوړېږي، ګلډیری ډیم په نوم باندې، او دا د غرونو په منځ کې ډېره ښایسته علاقه ده. حقیقت خبره خو چې څومره ښایسته ده نو دومره دا ډیم چې کوم دی دا ډېران دی، اوبه پکې نشته. ته ما ته ووایې لږ غوندې معمولي باران شوی دی، هغه اوبه لږې ولاړې دي. بله خبره واوره، ته کاڼې لګولې دی، ټیکهدار ځان ته فایده حاصله کړې، سیمټ یې خو پوټې نه استعمال کړي. ته ما ته وایې دا رسټ هاوس غوندې جوړ کړی دی، په دې رسټ هاوس کې بجلي دی راغلې ده، دې کې بجلي نشته. میلمه راشي اوبه څښي، سیل نه راشي اوبه څښي. چېرې موږ دې ګلډیریا ته لاړ شو دا ډیم وګورو، نو چې د دې دا حال دی نو دا نور ډیم تاسو وګورئ، دې کې اوبه نشته. هسې پې 2 ارب روپۍ په دې لګېدلي دي او حکومتي خزانې ته نقصان رسېدلی دی. په کار چې دې کې کوم ټیکهدار کار کړی چې د هغې خلاف دی سخت ایکشن والي. پرویز خټک صاحب د علاقه را او کم چې کم په دې نوټس والي. ښه دا لایټ چې لګولي هغه لایټ هم ټول نشته. زما په خیال د دې کې د شپې په دې کمره کې چوکیداره ساتلی هم یو که نه وي، خو چې مونږ یې واورېدو نو هغه اوس راغو دې خوا کېناستو چې چوکیدار یم، پته هم نه لګي چې چوکیدار دی که نشته. خو هلته ګیټ بند کړي، کارونه کې بند شوي. نو ته ختمه دا وایي چې د بل ځای نه یو کس راشي د لاهور نه، پنډۍ نه، اسلام آباد نه، کوم ځای نه راغو سړی او یې ګلډیری ډیم ته چې ګلډیری مونږ علاقه نو په نوښار کې پیټۍ خو ډېر کارونه کوي، نو چې د هغې دا حالي نو پوره پاکستان ته به دې اربونه روپۍ که داسې لګي په دې نوښار کې، نو بیا خو د دې د لګېدو یو څو مخصوصو خلکو ته فایده ده، عوامو ته څه فایده نشته او نه د علاقې ته فایده شته. په کار دا دی چې په دې کاڼو باندې پلستر خو شوی وي، نو دا تاسو ته ښکاري نه پې پلستر شوی دی. فایده صرف ټیکهدار او چې چا ځمکه وه هغه ته رسېدلې ده، بلکل نور چا ته نه رسېد، صرف ټیکهدار ته فایده رسېدلې. ټیکهدار خپل جیب ګرم کړی دی او هغه بیا تللی. د ځمکو هغه له په کار دا دی، دا وګوره دا چې خپه پې کېدې نړېږي او دا شګه ده. دا تاسو ته به یو نظر د دې کتونکو دا بلډینګ چې تاسو ته ښکاري نو دا شاته دا نامکمله دی، پیسې یوړې، د دې تعمیر پوره نه دی شوی، پوړی نشته، ټینکی هسې پرته ده، بور نشته، بجلی نشته، نو پیسې په څه وړي دي؟ نو ښار کې ډېر زیات کارونه داسې کېږي دا چې څنګه دا بلډینګ دی او دا ډیم دی. ګرانو کتونکو دا د اربونو روپو جوړ شوی ګلډیری ډیم دی. دواړه طرفه ته تاسو ته ښکاري په دې باندې دا بند والی شوی دی. روډ ته په کار و چې داسې بند جوړ شوی وي، خو ډیم
مونږ وی دلته به ډېرې اوبه وي او دلته به ډېر لوی حل چلی صرف خلق راځي او څو دلته ناست دي ویډیوز او فوټوانو له خو نه دی خوا اوبه شته او نه دی خوا اوبه شته او چې کوم کار شوی دی هغه هم ستاسو مخې ته دی دا چې کوم کاڼي لګېدلي هغې له پلستر هم نه دی ورکړی شوی او ټول لیک دی دا فیل دی نو مونږه شور ډېر اورېدلی او چې ګلډیری ډیم باندې دومره پیسې ولګېدې فلاني ډیم مختلفو ځایونو کې ډیمونه آباد شوي دي خو دا ډیم فیل دی اربونه روپۍ لګېدو باوجود دا یو ډېر لوی سکینډل دی تپوس کولو والا هم شته پکار دی چې د دې تپوس وکړي چې زمونږ د دې قوم زمونږ د دې ملک زمونږ د قومي خزانې دا پیسه په داسې ولې لګي تاسو ته بلډینګ ښکاره شو نه بجلي شته نه پلستر شته نامکمله شی هینډ اوور کړی دی محکمې هغه افسرانو تېنه څنګه اخیستی دی تاسو سره مو شیر کړو تاسو یې وګورئ او مخکې یې ورولئ